نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک په خپل خصوصي ارشاد سره د امت زنانو ته سوی لک په غور واوري او خپل تور سرو ته خامخا ورسوي. حدیث مبارک کی راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک د زنانو ټولګي مخاطب کو ورته وی یا معاشر النساء اے د زنانو جماعت اے د زنانو ټولګیا تصدقنا تاسو صدقی کوي واکثرنا الاستغفار او استغفار ډیر ډیر وای یعنی د الله نه بخنه ډیر غواړي ولی فإني رأيتكن اکثر اهل النار زکه ما تاسو ولیدلې چې په جهنم کې تاسو تعداد سو داسې واو. الله اکبر قابل غور خبره ده. وجه څه ده چې په جهنم کې د زنانو تعداد سیوا دی؟ وجه په نورو احادیثو کې ښودلې ده. د امت تورسرو له په دې باندې سوچ پکار دی، په دې غور پکار دی چې څه وجه ده چې په